ستارا نردید درون خانه زمان ستارا نردید درون خانه سیال کرم وطن دا جہان یا بستا پخو کی تور خبر کرم دی افسانے زمان اے زمان وطن دلالنو خزان نردید درون خانه زمان ستارا نردید خانه زمان او بیا دا یو حقیقت دی او ډیر تلخ حقیقت دی چې د افغانستان د دغه حالاتو په وجه زمون په خپل ملک کې په پاکستان کې هم مکمل امن نصیب نشو. هر کله چې څلوېښت کاله کې هلته حالات خرابي شوي دي دلته هم حالات خراب شي. په دې څلوېښت کاله کې چې هلته ملت ویې شوې ده دلته ملت ویې شوې ده. په دې څلوېښت کاله کې که هلته دهشتګردي شوې ده دلته هم شوې ده. په دې څلوېښت کاله کې هلته د بېګناه خلکو ملت ویې شوې ده دلته هم ویې شوې ده. که موږ یې منو او که نه منو خو د دواړو ملکونو امن یو بل سره تړلی دی. او دا تېر څلوېښت کاله کې چې څه وشو هغې تفصیل ته نه ځم خو دومره به ووایم نن زه باچا خان بابا په دویم کور کې ولاړ یم په صوابۍ کې او دا د تاریخ نه ثابته ده چې صوابۍ د باچا خان بابا دویم کور او دی او وي به انشاءالله څلوېښت کاله مخکې چې باچا خان بابا کومه خبره کړې وه که په هغه خبره عمل شوی وي نن به د پاکستان هم دا حال و نن به د افغانستان هم دا حال که هغه پردي جنګ ته څلوېښت کاله مخکې به هم نه وي جنګېدلی دا دومره نور جنګونه به په افغانستان او پاکستان نه راځي. بهرحال اوس افغان طالبان دې وخت د افغانستان په اکثریتي علاقو کې موجود دي. افغان طالبانو او د افغان ولس د نورو نمایندګانو ترمنځ مذاکرات روان دي خبرې اترې روان دي. اول خو د افغانستان مسلې حل جنگ نه دي مذاکرات امن برداشت چې کوم مذاکرات روان دي د افغان طالبانو ترمنځ او د نورو ډلو ترمنځ عوامي نېشنل پارټي شدید خواهش لري چې هغه مذاکرات د کامیاب شي او د هغې مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د ولس امن نصیب شي. دویم چې د سلا او مشورې په نتیجه کې کوم حکومت هم جوړېږي پکار دی چې هغه حکومت د یو مخصوص ډلې نمایندګي نه کوي بلکې هغه د افغانستان یو نماینده حکومت وي. هغه یو داسې حکومت وي چې هغه د افغان ولس نمایندګي وکړي هغې کې بنیادي انساني حقوق چې کوم دي د هغې تحفظ وي. اسلام چې زنانو له کوم مقام او حیثیت ورکړی دی او کوم حقوق یې ورکړي دي چې هغه تصمیم وي. د تعلیم دروازې او لارې په چا باندې نه شي. د هر چا ژوند او مال چې کوم دی د هغې تحفظ وي. مرسته چې کوم افغانستان ته حاصله وه پکار دی چې افغانستان ته دغه تعاون حاصل پاتې شي ځکه چې د بین الاقوامي دنیا د تعاون نه بغیر افغانستان فعلا د دې جوګه نه دی چې هغه په خپلو پښو باندې ودرېږي. بار دنیا نه د افغانستان خودمختار حیثیت تسلیم کړي او د یو خودمختار ملک په حیثیت د ورسره تعاون وکړي. بار دنیا یا یو ملک دی افغانستان خپل غلام یا خپله کالوني نه ګڼي بلکې یو آزاد ملک دی وګڼي او تعاون دی ورسره وکړي. نور زمون په خپل پردي نشته. ویل شوي دي چې هر چا ته علاج مفت دی بلکې دې پورې ویل شوي دي چې که نور سیاسي مشران د پاټو وي او هغوی بیماران وي
نو هغې دې راشي چې د هغې علاج وکړي دا خنداګانې شوي تاسو به ولیدلي اول خو وروره چې کومې بیمارۍ په دغه خلکو کې دي خدای دې موږ دغه بیمار ونه ساتي شرافت پیدا کړي خدای دې پکې پښتو پیدا کړي او زما دا شته پښتو ډېره ده چې کوم راته د باچا خاندان په وراثت کې راوړو نو دا به اوس یو ځل بیا اوس دا ویل کېږي نو ځان بدلې ته تیار ساتئ ځکه چې هغوی به هغه څه وایي چې څه حقیقت نه دی او موږ به هغه څه وایو چې څه حقیقت دی ډېره زړه خبره ونه کوم تاسو نه تپوس کوم چې د کوم سړي په جیب کې مخکې 2-3 زره روپۍ وې او هغه به 4 کاله مخکې بازار ته ته او څومره سودا به یې کوله نن چې بازار ته لاړ شي په 8 روپۍ څومره سودا کور ته روان شي